السلام علیکم ورحمت الله. ډاکټر صاحب دغه سخی دی، سخی نه ده که نه؟ او دا خېټې داسې پړسېدلې شان دي، دا ګورئ خېټې داسې پړسېدلې ده. السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. تاسو د دې فارمر خبرې واورېدې او بیا د تصویران هم رالېږلي د دې سخی سره، د سخي سره چې یاره د نه د بسوټو کې دغه شانتې نمونې چینجي پرېوځي. نو ګوره دې چینجو ته ویلی شي اسکیرس، اسکیریډیا، اوږده چینجي دي که نه. دا د 1 فوټ نه واله د میټره پورې د دې لینث وي کله کله. نو ګوره د دې فارمر شکایت دا و چې د دې خېټه هم غټه ده او داسې نمونې چینجي ته هم پرېوځي. زه ورله اوس څه وکړم؟ نو ګوره کله چې داسې نمونه چینجي وشي یا د دې نه هټ کي تاسو خپلو څاروو ته داسې غذا ورکوئ چې په هغې کې د پروټین او د کاربوهایډریټس مقدار کم وي یا پکې د نور د طاقت خوراک کم وي. نو په هغې کې به یو نقصان کېږي چې په هغې کې به پاټ بیلي راځي. پاټ بیلي یعنی مطلب دا کومه خېټه چې ده دا غټه شوې ده، جالیداره شوې ده. اوس دا ولې کېږي؟ ځکه چې کم څاروي ته پروټین کم میلاویږي نو د ده په وینه کې د پروټین په وینه کې چې کم اوبه جذب کېږي، نو چې کله چې په جسم کې پروټین کم شي هغه اوبه په صحیح طریقې سره په سیلز کې یعنی په جسم کې نه جذب کېږي او چېرته راشي دې خېټې ته راشي. د دې نه علاوه نورو ځایونو ته دا کم لاندې لوور پورشن چې دی په دې کې جمع کېدل شروع شي او خېټه غټېدل شروع شي. تر څو پورې چې په دې کې د پروټینو دا مقدار کمیږي دغه شانتې به دا مسله به نور هم سیوا کېږي. ښه طریقه دا ده چې تاسو د خپلو څاروو غذایت هغې ته پوره کړئ. که په دې کې د چینجو شکایت وي لکه څنګه چې په دې څاروي کې دی د اسکیرس دي، دې له موږ ښه طریقه دا ده چې د ډیورمینګ وکړو. ډیورمینګ به څه کوو؟ په البنډازول باندې. د اسکیرس لپاره بهترین ډرګ آف چایس دا دی د چینجو دوی البنډازول. البنډازول تاسو ته د مختلف کمپنیانو په مختلف نومونو باندې تاسو ته میلاویږي، بازار کې اویلیبل دي. تاسو پرچیز کې خپل څاروي ډیورم کې او د دې مسلې نه ځان خلاص کې، څاروي ته خلاص کې. السلام علیکم.